إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءت موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون محترم و حاضرینو پا اسلام کی یو عظیم قاعدہ د عباداتو متعلق هغه دا چې عباداتو کې به توقف کې تر هغه پورې به یو عبادت نه کو تر څو پورې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه یا د قرآن کریم د یو حکم ترسو پورے چې دا موجود وی مونږ به عمل کو کچره د قرآن او د حدیث یو حکم نو موجود تر هغه پورے به دین کې یو عمل نه کو خلاصتاً دا چې په دین کې توقف ده تر هغه پورے به یو عمل نه کو ترسو پورے د قرآن یا د حدیث د طرف نه دلیل موجود نه وي په دنیا کې په انسان خوشحالی مرضی خفګان مرضی شریعت تا تدام ویلی دی چې په دې خوشاله شاو په دې خوشحالی مناو کا په دې خپشا او په دې خفګان مناو کا ځکه شریعت یو کامل دین ده حتی کہ شریعت کے د استنجا طریقے خودلی شوی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماندے دا آیت چکل نازل شو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پدے آیت کی امدغ خبر ادا چا اے خلق دین مکمل لے اس چې تاسو دین کې یو عمل کوئ نو لگ با صبر کوئی دلیل بگوری که دلیل موجود و عمل باو کئی او که دلیل موجود نو عمل بنا کوئی
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته تشریف وروړو نو مدینه کې به خلکو یو دوه ورځې وې هغې کې به خوشحالي مناوله ولهم یومان یلعبون فیهما دوه ورځې وې په هغې کې به خوشحالي مناوله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لقد ابدلکم الله بهما خیرا منهما اے خلقو دا د زمانه جاہلیت دا روزه په کومو کې چې تاسو خوشحالي مناوئ دا به تاسو پرېږدئ رب العالمین تاسو ته د دې په بدل کې دو ورځې د خوشحالۍ درکې چې یو ته عید الفطر وی بل ته عید الاضحی وی بس دا دو ورځې دي تاسو په دې کې خوشحالي مناوئ دین علاوه تاسو به خوشحالي نه مناوئ ګوره شریعت مونږ ته د خوشحالۍ مناولو دو ورځې ښودلي دي دین علاوه د جمعې ورځ هم راځي دام یو قسم ورکوټې اختر دی په اسلام کې خو لیکن شریعت مونږ ته دا نه دي ویلي چې په دې کې تاسو خوشحالي مناو کوئ یو خوشحاله کېدل دي لکه قرآن کریم دا کم آیت چې ما ولستو رب العالمین فرمائی قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا اے خلقو د فضل د رب العالمین باندې وبرحمته او پر رحمت د رب العالمین باندې فبذلك فليفرحوا پدې باندې پکار دا خوشحالی مفسرین کرام لګیا دي چې فضل الله نه څه مراد وبرحمته نه څه مراد خو خلاصتاً دا بریلیان حضرات دلتا وبرحمته نه مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلی زکا غم رحمتو وی قرآن دا خبر کړه دا چې قل بفضل الله نو فضل الله نه مراد قرآن دے و برحمته نه مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دے وی قرآن وی فبذالک فلیفرحوا اے خلقو په دغه قرآن او په دغه پیغمبر باندې خوشحالی مناو کوي علماء په جواب کې لیکي چې ګورا قرآن کې رب العالمین فلیفرحوا فرمایله ده فلیفرحوا او فرح ویل کېږي الفرح لذة فی القلب بادراک المحبوب فرح ویل کېږي هغه خوشحالی ته چې هغه په زړه کې حاصلېږي هغه لذت چې په زړه کې حاصلېږي بادراک المحبوب د یو محبوب شي طلب کولو د وجنه تا ته یو محبوب شي حاصل شي او په زړه کې ته کوم خوشحالي محسوس کې دی ته فلیفرحوا فرح وای دا عرب د دې تعریف کوي د فرح نو ګورا قرآن فلیفرحوا ویل دی یعنی ته چې کله قرآن وې په زړه کې په قرآن خوشاله شه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتګ او یو احسان دی په دې امت خوشاله شه خوشالېدل جدا شی دی خوشحالي مناول جدا شی دی خوشاله کېدل جدا شی دی خوشحالي مناول جدا شی دی قرآن تا ته د خوشالېدل ویلي دي چې خوشاله شپې چې دین در سره دی اسلام در سره دی
قرآن در سره ده، پیغمبر امتی خوشحال شه. خوشحالی مناول دا جدا شے ده. تب پدی دلیل روڑے دا تا دین کی و عمل کے، اور دین کی چکل انسان یو عمل کی دا شریعت نمو پی دلیل روڑی تا سر دلیل چرتا دے. بہر صورت شریعت منتدام خود لی دی چه اے خلقو خوشحالی با کم سے کی مناو ہوئی. نو دیزے کی منت شریعت پا دا ندی ویلی چه تو پا قرآن باندی خوشحالی مناو کا، او دغرنگی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا پیدائش باندی خوشحالی مناو کا، دا ندی ویلی بلکہ وی خوشحال شے. او کتوے چنا خام خی ویلی نو قرآن بیا دو خبری کری. قل بفضل اللہ، اے پیغمبر خلقو تو آیا چھ پا فضل دا اللہ چہاگا قرآن حکیم دے، و برحمتہ او پر رحمت دا اللہ چھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، فبذالک فلیفرحوا، پا دغا قرآن پا دغا پیغمبر باندے خوشحال شئی. کتوے مناو شئی نو بیا چی سنگا پا پیغمبر ہر کالی خوشحالی مناوے اور اردون تا بہر روزی نو دا قرآن شہر رمضان الذي انزل فیہ القرآن، رمضان کی قرآن نازل لے. بیا دا یکم رمضان نبدا محفلون جوڑاوا، بس بازارون تا روزا و لڑیانی و دا ارس لگاوا، جنڈے لگاوا. بیا با پا قرآن ہم خوشحالی مناوے. تو پا قرآن نہ مناوے و پا پیغمبر مناوے، پا بعض آیت ایمان روڑے و پا بعض کفر کے. دا خدا یہود صفتو. افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض. رب العالمین یہودیانو تا اعلان کی چھے اے یہودیانو، بازی پا کتاب باندی ایمان روڑے، بازی منے، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ او پا بازو باندی انکار کوئی. دا سچل کوئی. نو بیا خدا دا یہودیانو غنتی مرش. بہر صورت پا دین کی دا عمل کول دا گویا کہ تب دین کی زیادت کے او دا اللہ حکم امپرے دے. زکا اللہ جل شانہو لقد افضلکم اللہ بہما خیرا منہما، رب العالمین دا دعا اختر مونگ لرا کری. گویا کہ تدا رب العالمین دا حکم ہم توہین کے او دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہم توہین کے. دیو جنہ امام مالک رحمہ اللہ دیر مشہور قول لے اور دیر خستہ قول دے. اگا فرمائی من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. وی سوک چم پا دین کے نوے یو عملو کی نو آغا دا یقین لری چھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کڑے دے، پورا دینی مونگتا ندے بیان کڑے. آیازم باللہ دا سمرہ سپکا خبر دا دا پیغمبر پا بارکی. دا غرنگی شریعت مونگتا دا غم طریقے خود لی چھ غم با سمرہ کے. یو حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج 4 اشہر وعشرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو خزلا یو تن لا دا لائق ندی
یو تن لا دا لایق ندی چې د دریو ورځو نه اخوا خفګان مناو کی او بیا هم کټونه اچولي او بس مړی وشو 3 ورځې بس تا ته شریعت ویلي تو یو قسم خفګان وکړه بیا وروسته شریعت وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الا علی زوج 4 اشهر و10 خلقو ته صرف د 3 ورځو د غم اجازت ده خزتا 4 میاشتې او 10 ورځې د غم اجازت شته ګوره شریعت مونږ ته دا حد هم ښودلی اوس هر کال چې اختر راشي دی پهلنی اختر و خلک ته پوسونو لم راځي خلکو کټونه مچولي نو دا د شریعت خلاف عمل دی ګوره شریعت مونږ ته ویلي 3 ورځې غم وکړه ښځې ته ویلي 4 میاشتې او 10 ورځې اخوا د شریعت نه بیا مخکې تلل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فیصلې نه مخکې تلل دا یو قسم په دین کې بدعت دی ناروا عمل دی قرآن وی یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسوله اے ایمان والو دا کم خلق چه دا ایمان دعوے کئی رب العالمین فرمائے اے خلقو دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرنا مخ کے مزئی اور تے چه دا عمل کے خود مخ کے سے کنا بہر صورت اس دا کم روز کے ماوتا داخلیو دیتا ربیع الاول ویلے کی گی ہر میاش کے کدے خیال وی سن سب فسادات ولاڑی محرم اولا میاش وا باغے کے بیل خلق رو چوت چویو بدعات رسومات منگڑت خبرے صحابوں پس رد بدے بیا چاگا میاش ختم شو سفر ور پس راله د سفر خپل رواجونه دي چې خلق نحوست نیسی سفر معنی خالی مشرکانو بده سے چل کولو محرم کې به جګړې نشوي کولای ځکه دا عزتمند میاشت ده ګوره مشرکانو د دې میاشتې احترام کړی نو بیا چې به سفر میاشت شوه نو د کورونو نه بر بهر شول اسلحې به هم بهر کې جنگ جګړو د پاره به بهر شول نو خالی یعنی کورونه خالی بشول نو خلکو به ویلې دا میاشت د نحوست والا ده ځکه فسادات ورکی کیږي هلکه فساد خو ستاسو د وجې نه کیږي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس بهر صورت هغه بیل رواجونو د خلکو ودونه ورکې نه کوي وی بیا وعده د برکت والا نه وي الا ماشاء الله چې کم خلک دین نه خبردار خلک هغه کوي نور چې دا کم رسمیان خلق دی د هندوانو رونه دي نو اغوی په دې روزو کې ودونه نه کوي چې بیا بے برکت وي چلو ته برکت والا وکړه د حرامو په پیسو باندې شادي حال کې بیا ودونه کوي دینا غټ بے برکتی بل سشتا حرام خوري دینا بل بے برکتی شتا خوزا دا ارچا خپل ذہن و سوچ دے شریعت منتدام ویلی دی چپا کم وقت کے بتا کم عمل کے کم بتا تا جائز ہوئی کم بنا جائز ہوئی نو سفر کی بیل رواجونو دخل کو اس چه سفر تیر شو ربیع الاول شو اس دا نور خلقو رواج شو روش دا یو بدعات دی چې دوی رایج کړی دی په دین اسلام کې عید میلاد النبی هیڅ حیثیت نه لري
میلاد ویلے کیگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدائش ته مراد ده. میلاد النبی یعنی پیدائش د پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دوی عید میلاد النبی یو جلسه کوي یا خپل رسومات کوي، په شریعت کې د دې حیثیت نشته، ځکه دنیا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ژوند تیر کړی دی. بعد نبوت تقریبا 23 سال تیر کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې 23 سال تیرېدل، یو کال امداونه ویل چې راځه خپل د پیدایش ورځ مناو کا. دا خو د یهودیانو کارونه دي، کرسمس ډے، دا برث ډے، دا ټول د نسواراو عملونه دي چې نن مسلمان کې داخل دي. او نن سبا د عمل په مولیانو کې هم داخل دی. دوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش ورځ مناوي، هغه نسوارو سره مشابهت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په 23 سال زندګۍ کې کله خپل ورځ مناو کړی ده چې په دې ورځ باندې پیدا یم زه مناوم، نه دې مناو کړی. دوی یو دلیل وایي چې ګوره مناو کړی دی، واغه دلیل ده ده څه شی ده؟ وی سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی دا الله دا پیغمبر نا تپوسو شو چې اے پیغمبر ته د پیر پر ورځ روزي ولی نیسی انسو مسنینی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فیه ولدت وفیه انزل علی، د پیر پر ورځ باندې زه پیدا شوی یما او دغه رنګې په دې ورځ باندې په ما وحی نازله شوې ده. وی ګوره که نه مناو کړی خو دا حقیقتا صحیح حدیث دی. وی وګوره مناو کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکې روژه نیوله، وی چې په دې ورځ په ما وحی راغلی ده، په دې ورځ زه پیدا شوی یم ځکه روژه نیسم. مونږ ورته وایو چې ټیک شو پیغمبر روژه نیولې ده، څه نیولې؟ تم روژه ونیسه. د پیر په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش ورځ ده ځکه به یې روژه نیوله. عید میلاد النبی خو یې نه دی مناو کړی، تم روژه ونیسه که نه. پیغمبر چې کوم عمل کړی هغه وکړه، هغې روژه نیولې ده تم روژه ونیسه، خبره ختمه. او بل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم روژه نیولې ده څه اشاره امت ته ورکړې؟ اشاره خپل امت ته دا ورکړې چې زما امتا زه چې په کومه ورځ پیدا شوم ما روژه ونیوله، یاد ولرئ د روژې پر ورځ باندې اختر نه کیږي، د روژې پر ورځ باندې اختر نه کیږي، یا د اختر پر ورځ باندې روژه نه نیولې کیږي بل الفاظو سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم روژه ونیوله، اشاره ورکړه چې خلکو تاسو هم روژه ونیسئ. د روژې پر ورځ عید نه کیږي چې تاسو عید میلاد النبی، روژې پر ورځ چې اختر ویلی، روژې پر ورځ اختر کیږي نه کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم روژه ونیوله، امت ته ویلې چې خلکو ما روژه ونیوله، د روژې پر ورځ اختر ونه کوئ، ستاسو په رسم یې رد کړی دی چې بعد کې به داسې خلک راځي زما په دغه ورځ باندې به اختر مناوئ، نو روژه یې ونیولی چې ستاسو د اختر اډلونه شي. به هر صورت دوی په 12 ربیع الاول باندې یو رسم مناوئ. شریعت پر رڼا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله پیدا شوی دی او کله وفات شوی دی د علماو اختلاف دی. په دې کې اختلاف دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش په کومه ورځ دی. بعضې مورخین وایي اتم ورځ باندې د ربیع الاول، څوک وایي 9 ربیع الاول او څوک وایي 12 ربیع الاول. اختلاف دی. اے رسول الله صلی الله علیه وسلم دین مونږ ته مکمل را رسولی دی، دا زمونږ ایمان دی. که دا دین وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش مناول
نو پکار دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ خپل تاریخ د پیدایش ښودلی و چې په دغه ورځ پیدا یم ای خلکو تاسو عید مناوئ. رب العالمین هم دا خبره پټه ساتلې چې په کومه ورځ پیدا دی، او دا اشاره ده دې خبرې طرف ته چې ای خلکو دین دا نه دی چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش مناو کوئ، دین دا دی چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مناو کوئ. میلاد څه ته؟ پیدایش د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش څوک نه مني؟ ابو جهل نه منو، ابو جهل هم منو، ابو لهب نه منو د نبی پیدایش، ولې نه منو؟ ټولو کفارو د نبی پیدایش منو. دا که دین وی د کفارو به نه منلی. ابو جهل هم منو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی او په فلانی تاریخ پته به ورته وه، هغې منلی دي، انکار یې نه دی کړی، ځکه دا عامه خبره ده. اوس یو تن بار ولاړ وي او چغې وایي دا مسجد دی، دا مسجد دی، چا به له دا خوله ویلي چې هلکه چا نه دي ویلي چې دا مسجد نه دی، هر څوک وایي دا مسجد دی. نو څوک چې دا وایي دا میلاد دی، دا میلاد دی، میلاد النبی نه څوک انکار کوي؟ د نبی د پیدایش نه څوک انکار کوي؟ خدا مناول دې ته یو انداز ورکول دا دین ګڼل، دا په شریعت کې نشته. کچره دا دین وی رب مونږ نه دا تاریخ نه پټولی. په دې کې اختلاف دی، څوک کوئی اتم تاریخ دی پیدایش، څوک کوئی نهم دی، څوک کوئی 12 دی. ہاں په دې یقینی متفقه فیصله ده چې په 12 تاریخ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رخصت شوی دی. 12 وفات مخکې به دې ته 12 وفات ویلی کېدو، خو اوس نوي خلک رالل او نوم یې ورته بدل کو، عید میلاد النبی ورته کېښودو. مخکې به دا 12 وفات و، خو هغې ته پته ولګېده چې وفات دی، 12 وفات په دې ورځ خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تلی، زمونږ مزې خرابېږي. نو نوم یې ورته بدل کو، عید میلاد النبی ورته کېښودو. بل دا 12 وفات باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سهلو دنیا نه رخصتېدو اخري لمحات. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای ما وکتو د الله محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زما غېږه کې پروت و او دومره سختی پې وه، دومره تکلیف پې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ډېر تبې د وجې نه یو پیالۍ ورته مخې ته پرته وه، لاس به یې وردننه کو او په خپل مخ باندې به یې راکاږه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به وایي اللهم اعنی سکرات الموت و غمرات الموت، ربه د مرګ د سختو نه مې وساتي، ربه د مرګ ځنکدن د سختو نه مې وساتي. پیغمبر باندې دا غوبل تېرېدو او دا یاران دی عید میلاد النبی مناوئ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پا آغا روز پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمر سخت وا، دمر تکلیفو، فلا اکرہو شدت الموت احد لأحد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وی دا غین بعد مخیبا ما ذہن داو چھ پچا سخت یا غبد رب نا فرمانے، خوی ما چھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم تکلیفو کتو فلا اکرہ شدت الموت لأحد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وی بیا دا مرگ سختیا ما بدا نگنالا چھ پچا براغلا، ما بویلی چھ پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغلے وا نو کپا نور خلق رالا نو دا خودم را گٹا خبر ندا. گورا پا پیغمبر دم را سختا وا، پایشے رضی اللہ تعالی عنہ دم را سختا وا. یو صحیح حدیث دے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ راغلا آغا ٹیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، و آغا ٹیم ماندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو، بے ہوشی پی تاریوا، او فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا الفاظ ویل وا کربا ابا، اے زما دا پلار مصیبتا تکلیف پہ ہو. وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائل
लैस अला अबी के करबुन बादल यौम। ए फातिमे खपके गमान नबाद स्ता प पैगंबर बांधे ब हिस गम नाराजी चमर पेरा उस पे गम दे खुद मर्ग न बाद बस्ता पपलार बांधी हिच्चर गम रानिश। ब्या चकल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात शो फातिमे यो सो खबरें होगे वा करबा आबा ए जमाद प्लार गमा अजाब रब्बन दा रब दर तवेल राशानु तुम वरले। यो हदीस तरफ ते इशारा दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ इख्तियार वर कड़ो दुनिया वरके का आखिरत वरके फख्तार अल आखिरा आगे आखिरत वरके। फातिमे रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमायल या अबता अजाब रब्बंदा ए जमा प्लारा रब दर तवेल राशा नु तुम वरले। या अबता मन जन्नतुल फिरदौस मावा ए जमा प्लारा चिटिकाना दी जन्नतुल फिरदौस दा। या अबता इला जिब्रीली नना ए जमा प्लार गमा ए जमा प्लारा जिब्रील बराजी और मुंग ब जिब्रील ता खबर वर कौच ब्यारान शे ज़का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की निश्ते इला जिब्रील नना गोरा अल तदुमरा गमो पसाहबो। हदीस अल्फाज दी चिकला अनस रजी अल्लाह ताला नु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खख को और आलो नु फातिमे और तसो फरमायल अत्वाबत अनफुसुकुम अन तहसु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतुराब। ए अनसस्तासु सिंह जड़ऊ चितासु ब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खावरे वाचवली दा सिंह जड़मु बहर सूरत पसाहबो दा से हालतो और बदे यारान दा हालत दे चीद मिलादुन नबी मनावे दा 12 वफात दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया न रवान दे दुम्र सख हालतो पागुरज वही उमर फारूक तलवार रोचत को और चचावी अली च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात दे सरबत कलम कम। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु चरता पसफर वो चरागो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखकुल को और वे फरमाए ले पैगंबरा पजवन किम दन खुशबू तला मर्ग न पसुम दासी खुशबू दा न रवाना दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेदा कलिमात वेले ओ च मिंबर तशरीफ रावड़ो उमर फारूक वलाड़ो सहाबम नासु उमर तो वही केना हदीस अल्फाज दी उमर वेले न केना वही केना उमर रजी अल्लाह अन्हु न केनास्तो। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु प मिंबर तशरीफ रावड़ो और स कलिमात वेली च द तारीख और द अहादीस कुतुब नकल कड़ी दी और दासे कलिमात वेली यो आलिम फरमाई चुटोल दुनिया राजमशी और दासे पसख वक़्त के दासे कलिमात वेल वाकिदा सिर्फ दा अबू बकर सिफत है तो कौडर घट गमो दे गम के द उमर गुनती जहन कार पर खुदो च तलवारी रुचत को चिचावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात दे सरबत कलम का वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु प मिंबर तशरीफ रोड़ो यव खबर अदा उकड़ा मन कान याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। ए खल्को कचारे तासो द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बंदगी कवला नु फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। बस दे ए खल्को बंदगी बस गई ज़का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आगा माबूद वफात शवे दे द चाचम बंदगी कवला आगा माबूद वफात शवे दे प्रोत दे। वमन कान याबुदुल्लाह और चाचे द रब्बुल आलमीन बंदगी कवला फ़इन्नहु हय्युल ला यमूत नो आगा ज्वंदे दे पहागी मर्ग नाराजी मखकिम ज्वंदे हो
اوس هم ژوندی دی همیشه به ژوندی وي. دا کلمات ویلي څومره ناشنا کلمات چې که چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بندگی کوله نو معبود پروت دی لاړو دنیا نه بندگی دې بس کی. او چا چې د رب العالمین بندگی کوله نو هغه دې په دې پوه شي چې فإنه حی لا یموت ژوندی دی هغه لا ته مرګ نه راځي. دا کلمات چې کله ویل علما دي کې یو نکته لیکي چې دا خبره ولې وکړه چې چا د رب بندگی کول هغه ژوندی و ژوندی به وي او همیشه به ژوندی وي. دا خبره ولې وکړه؟ وای دا خبره دې دپاره وکړه چې ای خلکو همیشه ژوندی دا د رب صفت دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړی دی. که څوک کوئی پیغمبر اوس هم ژوندی دی نو هغه گویا کې د رب صفاتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم رب سره شریک کول غواړي. رب هم همیشه ژوندی پیغمبر هم همیشه ژوندی خو رب سره دې شریک وکنه. لکه مخکې په دې نټ باندې یو نیوز چلیدلی او چې یو عالم ویلو چې آپ صلی الله علیه وسلم فوت ہو گیا. ټولو مولیان ویل پیغمبر ته دې ویلي چې فوت ہو گیا. دا خبرې بیا چلیدې یو څو ورځې. هلکه ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائی قد مات مر گیا. مات مانا موت مر گیا. دا خو بیا هم لا فوت ویلی دی. دا ګستاخي د پیغمبر نه ده. ګستاخي د پیغمبر دا ده چې د پیغمبر په نوم راوځي او بیا د شپې راوځي. هر چا ته پته ده د شپې څومره فسادات دي. د شپې راوځي دا عید میلاد النبي والا او دا جنډۍ مو ورسره وي او ټنګ ټکور هم ورکې کېږي ځکه ښه بد خلک ټول را جمعوي. دا ګستاخي ده. خو زه به هر صورت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا کلمات ویل او بیا یې ورپسې دا کلمات ویل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. چې خلقو نو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مگر د رب العالمین یو رسول قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوی دی مخکې د دینا رسولان. دام یو رسولو چې لاړو نورم رسولانو تلیو دنیا نا. هر څوک دنیا نه ځي. ام ایمن رضی الله تعالی عنها دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قسم مور و مور به ورته ویل. هغه زنانه وه وایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو دې به ډېر ژړل. وایي چا ورته وویلې چې ولې ته دا غم خپل نسبه کې بس یې کا ولې دومره غم کوې؟ هغې ویلې زه په رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرګ نه یم خفه دومره ځکه هغه یو انسان دی دنیا ته راغلی او دنیا ته چې څوک راغلي هغه به ځي. وایي زه خفه په دې یم چې مخکې به جبریل راتلو اوس به جبریل نه راځي. واقعي جبریل چې هغه تلی دی بیا دنیا ته نه دی راغلی. د جبریل راتګ بند شو. مونږ به ویلې جبریل به نن راځي جبریل به نن راځي. به هر صورت دا و هغه غم چې په صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین. به هر صورت دا ایجاد کړی چا دی؟ موجد یې څوک دی؟ ایجاد کوونکی څوک دی د عید میلاد النبی؟ نو دا په اومه صدۍ کې تقریبا 650 هجری کې دا ایجاد شوی دی. 650 هجری یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره عمر شو 600 کاله او 50 د پاسه 650 کاله تیر شوي. ابو سعید مظفر الدین دا یو بادشاہ او ډېر بدکاره انسان ډېر فحاشه انسان. نو هغې نه دا قوم متنفر شوی و چې داسې بدکار او زناکار انسان په مونږ لیډر دی. نو هغې قوم مایل کولو نو په دې شي مایل کولو. کیدای شي هوښیار خلک په دې خبرو باندې رسي هر بادشاہ په سیاست کې یو قانون دان دی. دا سیاست
دا څه ورکوټ شی نه دی، دا دوی د دې خپل کتابونه وایي، د دې خپل کورس دی یو قسم. په هغې کې یوه خبره دام ده چې د خلکو مایل کولو دپاره به دیني کارونه کوي. خلک به وایي ظالم لیډر دی، دین کار یې کړی دی. شودګان خو دنیا کې ډېر دي، هر چا سره عقل نه وي. دا د هر لیډر کار دی چې د خپل رعایا د مایل کولو دپاره مثال کے طور پر تسبیح براوالی. نو شودگان خو دنیا کی ډیر دي، چوګور تسبیح دی ورسنه تسبیح دی الله دی خیر کی. بهر صورت په تسبیح خو دین نه راځي، دا د کفارو دسیسه ده. یو باچا بدکاره بدکرداره انسانی د خلکو مایل کولو دپاره دینی یو کارو کې خلک مایل کوي. دا زه د هغه باچا خبرې کوم د چا سوچ بل خوا لاړ نه شي. هغې خلک مایل کړل عید میلاد النبی دی پې شروع کول، لکو روپۍ به یې په هغه دور کې پې خرچ کولې. او یو مولاو محمد ابن عمر، دا یو مولاو دا دین دو خلکو برباد کړی دی، یو مولیانو یو باچاهانو. یو عالم ډېره ناشنا خبره کړې، وهل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها. ډېره عجیبه خبره کړې، وایي دین نه دی خراب کړی مګر باچاهانو، دین نه دی خراب کړی بدکاره مولیانو چې د ګېډې دپاره مسائل بدلی. دې خلکو دین بدنام کړی. 10 روپۍ ورکې مسله به جدا، بیا به درته خاندي. ورهبانها او پیرانو، 2 نمبر پیرانو دین برباد کړی دی. دا ډېره ناشنا خبره کړې. دین عوامو نه دی بدنام کړی، عوام غریبانان خو چې څه واوري بس مني، چې پته ورته ولګي دا زما د نبي طریقه ده یا زما د نبي عمل دی، دا مني. دا باچاهان، دا مولیان، دا پیران، دا 3 کسان دا خبرې نه مني. حق هم دغه 3 خلک نه مني. بهر صورت دا ابو سعید مظفر الدین یو باچاو 650 هجری کې دا ایجاد کړی دی، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناش تقریباً 600 صدۍ بعد دین کم صدو کې و. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې ډېره عجیبه خبره کوي. یو صحابي ته تپوس کوي، ای الناس خیر، اے دا اللہ پیغمبرہ کم خلق بہتر دی؟ ای الناس خیر، بہترین خلق کم یو دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل انا والذین معہو، ز او زما پیڑی او دا حقا خلقو پیڑی چھ ما سر موجود دی، یعنی صحابہ دا بہترین خلق دی. واقعی صحابہ کرام بہترین خلق. علماء فرمائی دا سیونه ویلی والذین اصحابو، آغا خلق چه زما صحابہ دی، دا سیونه ویلی معهوی ویلی. اشاره وکړه چې صحابه عام خلق نه دي. معیت ویلی کیږي هر وخت ټچ، ملګری، ہر درد، ہر تکلیف، ہر غم، ہر خوشحالی، ہر جہاد کے ور سره داسې ولاړو. ځکه وی والذین معه، هغه کسان چې ما سره پیوسته دي صحابه کرام. واقعي ډېر عجیبه خلک. زمونږ خپل ذاتي کم سیرت خوښ دی هغه د صحابه کرامو. عجیبه خلکو قرآن تعریف کوي، رب تعریف کوي. قرآن وی دی کې ایمانو میں زړونه کتلیو، او قرآن یو خبره کړې ده هر چا سره په دې دنیا کې زما او ستا روټین دا دی، د کور سره محبت لرو، د بچو سره محبت لرو، د ښځې سره محبت لرو، د عام دوستانو سره محبت لرو. صحابه کرامو په باره کې قرآن څه وایي؟ حبب الیکم الایمان. عجیبه خبره قرآن کړې چې خلکو صحابه کرام داسې خلکو چې ایمان ته محبوب ویلو. حبب الیکم الایمان. زمونږ ستاسو په معاشره کې آی لو یو والا کیسه دی چاته کړې وای؟ ایمان ته کړې وای. اے ایمانا زمام معلوم پتا قربان،
زما جانم پتا قربان، زما عزتم پتا قربان، ہر څه زما پتا قربان. دا صفت رب کړه ده. موت هم نه وایو، رب وایي چې ایمان ته محبوب ویلو، ایمان ته وایي چې بس تاسو مې لګي نور مې چا سم نه لګي. او دا صفت ګورې نه پیغمبر کوي، ځکه پیغمبر خو د زړه نه دی خبر، رب خبردار دی. او قرآن کې رب صفت کوي چې دا داسې پاک خلک. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو چې ایو الناس خیر، بهترین طبقه کم یو دا په دین کې، کم خلق بهتر دي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زما او ما سره چې کم صحابه دي، یعنی دغه زمانه بهتره ده. او ویسو فرمایل ثم الذین علی الاثر، ثم الذین علی الاثر، بیا هغه خلق بهتر دي چې د صحابه کرامو په نقشه خپل نقشه خدان، چې د صحابه کرامو په قدم خپل قدم خره دته ویلې کیږي اثر. ثم الذین علی الاثر، ثم الذین علی الاثر، مطلب دا معنی پس هغه پیړۍ بهتره ده چې د صحابه په خپل اختیار دي. مطلب دا ده د صحابه هر عمل پس روان دي. صحابي چې څنګه عمل کړي دیم کوي، نور عملونه نه کوي. ما او تاسو څنګه کلی مولا دا کار کړه، کلی مولا به کوي کنه، یره جی نیا می دا چل کوي. نو نیا دي څه پیغمبر ده وਹੀ پی راځي، یره جی زمو معاشره کې دا چلله، نه معاشره کې دین شته، نه د مور او پلار په غېږ کې دین شته. دین قرآن کې ده او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان کې ده، بل څه نشته دین کې. دا پیغمبر فرمایي چې بهترین خلق دا دي هم دوی پس روان شي چې هغه صحابه دي او د صحابو په نقشو چې څوک روان دي. ثم الذین علی الاثر، درېمه طبقه تبع تابعین، چې تبع تابعین چې دي هغه په اثر روان دي. دا درې طبقې بهترین طبقې دي. بیا راوی وی ثم کأنه رفضه من بقیه، دا ډېر عجیبه خبره ده. وی پیغمبر نور نمونه وانه غشل، صرف درې طبقو نمونه واغشل، صحابه، تابعین، تبع تابعین. او بیا یو فرمایل راوی وی کأنه رفض من بقیه، وی نور در لشاته گزار کل چې نورو کې هیڅ دین نشته. کچره تاسو سلف چاته وای سلف بدیته وای، کچره تاسو مشران د دین چاته وای مشران به هم درې طبقو خلکو ته وای، کچره تاسو وای مونږ دین وګورو هم دغه طبقو کې ګورئ. او کأنه رفض من بقیه، نور شاته گزار کل، اشاره وکړه دین نورو کې نشته. اوس به ته وایې هغه خو ښه خلک ډېر وخت پیلو، ډېر وخت پیلو، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډېر شاته وګورئ. تا نه ډېر پیلو خو د نبي نه ډېر شاته و. نبي درې طبقې یادې کړي، دین به دې طبقو کې ګورئ. بهر صورت الله دې زموږ ستاسو د نفسونو اصلاح وکړي، الله دې زموږ ستاسو د سوچونو اصلاح وکړي. دین څه دومره ګران نه دی د دې پیژندل، دین آسان دی. انشاءالله دا بیله موضوع ده چې ورځ به بیانو چې دین ډېر آسان دی. دا ما او تا نه چې خطا شوی دی، ما او تا دین په مولیانو کې ګورو ځکه رانه خطا دی، دین په معاشره کې ګورو ځکه رانه خطا دی، دین مور او پلار کې ګورو ځکه رانه خطا دی. دین چې ته قرآن کې وګورې ته به پوهېږې، ته به بیا دا خبرې نه کې چې مولیانو رانه دین ګډوډ کو، ولې ته خو به قرآن پیژنې که نه. قرآن ته مطالعه کا، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مطالعه کا، والله ته به دین پیژنې. مونږ د قرآن ترجمه مونږ له نه راځي. زه به دومره ووایم چې د قرآن لفظي عبارت مونږ ته صحیح نه دی یاد، مونځ مونږ ته صحیح نه دی یاد، صحیح نه دی یاد. داسې راته یاد دی، نیا چې راته کم ښودلی دی د کلک کاري نه مونږ نه دی یاد کړی، مشرانو راته چې کم ښودلی بوډاګانو هغه راته یاد دی. اوس راسه دومره ټایم نشته چې قرآن یاد کو یا موس یاد کو، نو مونږ به خامخا دا خبره کوو چې دین رانه ګډوډ دی. الله دې مونږ له اوقات راکړي. دا مونږ تاسو چې وایو اهدنا الصراط المستقیم، ربا صراط مستقیم راته وښایه، صراط مستقیم راته وښایه.
نو دغه دعا چې ما او تا کله په موږ کې وایو او سوچ کراولو چې رب صراط مستقیم راته وښیه، رب درته ښیي. خو داسې هم نه چې صرف سوچ کوو اراده او عمل نہیں. نو گورے بیام کار نے کی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اصل شے عمل ہے. اگر باتوں سے بدلتی ہے کسی قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جایا کرتے. پا خبرو کار نہیں کی، پا عمل کار کی. تو پسوڑا کو دیر راولے چاہے دینا صراط المستقیم اور جماعت تمر آزا تا تا اللہ صراط مستقیم نہ خی. دین خو صدوم رساس پاس نہ دے چه رب هر چاته په غیږه کې گزاري، دې دپاره به محنت کې. صحابو مالونه قربان کړي دي، جانونه قربان کړي. دا ما تاسو د دین قدر ولې نشته؟ په دین هم خرچه نه ده کړې، په دین هم محنت نه ده کړې، یو روپۍ مونږ په دین نه ده لګولې. د دین قدر چې تپوس کې د بلال حبشي نه تپوس وکړه رضی الله عنه. بلال په څومره وینې قرباني کړي دي، پس کروټ واچولی شوی، هغې نه تپوس کې چې دا دین څه شی دی. هغې چې به الله اکبر ویل و پته به لګېده چې واقعي د الله اکبر دی. قرباني پې ورکړې وه. ما او تا پې روپۍ نه ده خرچ کړې، ما او تا پې عزتونه ګټلي دي. ملا پې خپل عزت ګټلی. عامي سړي په کور کې چې د زوی واده یا ختم وي، دی پې خوشحالي کوي په قرآن. خوشحالیانې پې مونږ ګټلي دي، غم پې مونږ نه دی کتلی. غم چې ته وګورو एकदम ریوس کېږو. الله دې مونږ تاسو د قرآن و سنت تابعدار وګرځوي. الله دې مونږ تاسو ته هدایت وکړي. الله دې مونږ تاسو ته صراط مستقیم وښیي. الله دې مونږ د رسمونو او د رواجونو نه وساتي. صحیح قرآن او د سنت متبع دې مو ګرځوي. وصلی الله تعالی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین.